الحمدلله یو نوی پراجیکټ شروع دی، اوس په هغې کې یوه کمیټي مقرر شوې ده او د خلکو سلیکشن یې هم کړی دی. په هغې کې یو سی سمرباغ دی، یو سی صدبر کلی دی، یو سی مایار دی. نو هغه خلک چې څوک رکشه شي چلولی، څوک دوکان شي کولی، د چا چې په کوم څیز کې تجربه وي، او هغه د چایناو متل دی چې یاره تاسو سړي له مهي مه ورکوئ، د مهي د نیولو چل ورته وښیوئ که نه، چې دی د چا محتاج نه وي. نو زمونږ کوشش دا دی چې یاره مونږ سړي له پیسې ورنکړو، نه مونږ پیسې چاله نغدې ورکوو. مونږ هغه سړي له د هغه په مشوره باندې د هغه دپاره روزګار برابرو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیر ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، رحمان بابا وایي په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی، په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بنیادمو چې په کار شي سړی، او وایي د خولې خبرې وي، د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی. زموږ سره په دې وخت کې د درد ارګنایزیشن تنظیم چې کوم ستر غړی دی او چیرمن صاحب دی، اجاز الرحمن صاحب، هغه زموږ سره موجود دی. او دا تاسو د موبایل په سکرین باندې چې کوم د سلیپرې، د چپړې، د قسم قسم د پیزارونه تاسو ګورئ، په دې حواله به نن د چیرمن صاحب سره خبره کوو چې آیا د په څه ترتیب باندې د سړي له د روزګار برابر کو، د دې مقصد څه دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سید الرحمن صاحب، اول خو ستا ډیره زیاته شکریه ده کوه، مشکور دیو چې د ګرمۍ په دې موسم کې رالی او زمونږ هغه پروګرام لري د کورج شکل ورکو. دا خو زمونږ زیرت خان بایي و، دلته د ماشومان دي، بچي دي او ډیر دي، او چونکې د ملک حالات هم خراب دي، خو بعضې خلک بالکل داسې د غربت د کرښې لاندې زندگی تیروي چې هغه بعضې کارونه کول نه غواړي، خو مجبوراً ترې هغه کارونه کیږي. نو زمونږ دغه ورېرې، دغه د زیرت خان ماشومان بچي چې دلته په دې بازار کې هر سړي به لیدل چې یاره په لوښي کې لږه غوندې دڼیا راغستې، لږه پودینه راغستې، هغه به یې خرڅوله. بیا زه د زیرت خان سره میلاو شوم چې یاره زیرت خانه وروره که داسې کار وکړو چې موږ تاله داسې څه د روزګار شکل اختیار کړو، او هغه ستا په کور کې یا په دوکان کې داسې څه روزګار برابر شي، یو شپږ اته سوه روپۍ، 1000 روپۍ ته د میاشتې د ورځې راځي. نو هغه به څنګه وي؟ نو ده ماته وویل چې زما خو مجبوري ده، زه د مجبورۍ د وجې نه دا کومه، ګنې د چا داسې پیرزو ده چې خپل ورکوټی بچی د کور نه راوباسي او هغه دې چې کوم دی نو په بازار کې په دې شکل باندې. نو د ده دپاره سید الرحمن صاحب هم پرون زموږ سره منډه ته لاړو او هلته یو دوکاندار و، د هغه څه موږ ده وویل چې زه د پیزار کار شم کولی او زما په پیزار باندې پیږم هم، تجربه مې هم پکې ده. نو موږ ورته وویل چې ستا کوم روزګار خوښي، ته کوم روزګار شې کولی، نو انشاءالله تعالی چې هماغه روزګار به موږ تا ته پرووایډ کوو. نو سید الرحمن صاحب په خپله هم موجود و پرون، و زه هم او زیرت خان بایي هم هلته د سودا مودا مو له وکړه، او ده ته ما وویل چې یاره که تا دا څیزه کنټینیو وساتو نو انشاءالله تعالی چې موږ به وختن په وختن باندې ستا په دې کار کې نور ډونیشن کوو، ایکسټینډ کوو به دا کار که نه، دا روزګار چې ستا د روزګار د یو دوکان شکل اختیار کړي، تا ته 1500 روپۍ د دې نه یو میره روانه شي، نو زمونږ به زړه ته تسلي ورسي. نو هغه زمونږ سره په دې خبره باندې متفق شو چې یاره یو خو به زما بچي نور په بازار کې دڼیا نه خرڅوي، دغه څیزونه به نه کوي، او بل انشاءالله چې زه به دا روزګار خپل کوشش به کومه چې یاره په دې روزګار کې زه د خپلو بچو چې کوم ضروریات دي هغه پوره کړم. نو که په دې کې نه پوره کېدل نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې موږ ورته دا روزګار نور وسیع کوو. زمونږ به کوشش دی چې نور یې وسیع کړو، نور یې وسیع کړو چې د څو پورې د دوکان یا کور کې کار سټیبل شوی نه وي، د هغې پورې به انشاءالله چې موږ لاس نه لو، او موږ به د ده سه او څنګه چې د نورو خلکو لپاره د درد ارګنایزیشن د طرف نه امدادي پیکیجونه یا وختن په وختن د دوکانونه واړه واړه د 10 15 لکو 6 لکو 4 لکو روپو څنګه چې موږ کوو، نو دغه شانته کې په هغه سلسله کې موږ نن د زیرت خان لپاره دا روزګار برابر کو، او نور به موږ کوشش کوو چې نور موږ دا ایکسټینډ کړو انشاءالله، او د روزګار برابر شي. لکه اجاز الرحمن صاحب تاسو دا خبره وکړه که نه، اکثر خلک داسې کار کوي چې یاره پیسې ورکړي د نغدو په شکل کې، یا د خیرات او د زکات په شکل کې، او مطلب دا چې سړي له ورکړي نغدې پیسې، نو هغه نغدې پیسې خو داسې چې سړی وخوري. ستاسو د دې کاروبار د چلاولو، دیو ته د روزګار ورکولو مقصد دا دی چې دا په خپلو خپو باندې ودرېږي، حالانکې دا پیسې تاسو په نغدو په شکل کې هم ورکولی شوي، خو مقصد د دې خبرې ستاسو دا دی چې یاره دا سړی په خپل خپو باندې ودرېږي، او کم از کم بال بچه دار دی چې چاته لاس نه نیسي، د روزګار د دې سټیبل شي. نو په دغه نیت باندې تاسو د دې د کاروبار د کومه سلسله چې شروع کړې ده، نو دغه وجه ده زمونږ انشاءالله چې په دې ټول جندول کې هم دغه سلسله روانه ده، ځای په ځای باندې، کلي په کلي باندې، او هغه د چایناو متل دی چې یاره تاسو سړي له مهي مه ورکوئ، د مهي د نیولو چل ورته وښیوئ که نه، چې دی د چا محتاج نه وي. نو زمونږ کوشش دا دی چې یاره مونږ سړي له پیسې ورنکړو، نه مونږ پیسې چاله نغدې ورکوو، مونږ هغه سړي له د هغه په مشوره باندې د هغه دپاره روزګار برابرو چې د دې روزګار نه ده ته روزانه یومیه یا منتلی
څه نه څه انکم راځي او دی د دې روزګار څخه کله بلد شي او دی وچلیږي په دې روزګار کې او د شوق پیدا شي تجربه وشي نو بیا موږ کوشش کوو چې دغه سړي د روزګار د 2 لکو روپو دی چې موږ د 15 لکو کوو چې د 15 دی چې موږ د 8 لکو کوو چې دته 1000 روپۍ ورځ راځي چې بیا ورته 1500 شي د 1500 نو 2000 شي چې دی په خپل روزګار کې په خپل خپل باندې ودرېږي او دی د چا د محتاجۍ نه د چا د دغه نه چې د خیرات او زکات او د هر څه نه د چې کوم دی نو مخ واړی او په خپلو مټو باندې د خپلو بچو د روزۍ بندوبست وکړي زموږ مقصد دغه دی نور د نغدو پیسو معامله خو داسې ده چې نغد یې ورکړي نو هغه د یو ټیم خبرې میاشت 2-3 وي بس معامله ختمه شي او د روزګار دا داسې څیز دی چې د روزګار د مستقبل دپاره روان یو څیز دی نو که د دې نه 10,000 د میاشتې راځي 20,000 راځي خو دومره یې چې هغه منتلي را رواني نو هغه د روزګار د پیسو د ختمولو څه ګنجایش نه وي د دې نه علاوه د نورو د خلکو دپاره هم تاسو سوچ فکر لرئ که نه صرف دا واحد دا یو کس دی نه زموږ څخه الحمدلله یو نوی پراجیکټ شروع دی اوس په هغې کې یوه کمیټي مقرر شوې ده او د خلکو سلیکشن یې هم کړی دی په کې یو سی سمرباغ دی یو سی صدبر کلی دی یو سی مایار دی نو هغه خلک چې څوک رکشه شي چلولی څوک دکان شي کولی د چا چې په کوم څیز کې تجربه وي نو د هغې دپاره زموږ انشاءالله چې د یو 15 کسانو دپاره د روزګار بندوبست روان دی او هغې دپاره زموږ د ارګنایزیشن خپله کمیټي جوړه شوې ده او په هغې کې 10 کسان د معیارو دي سلیکشن پکې شوی سلیکشن شوی دی هر څه یې شوي کمپلیټ شوي بس صرف هغو له اوس روزګار ورکول دي او ډاکومنټیشن چې کوم دی دا لږ باقي دی نو هغه په دې ورځ دوه کې کمپلیټ شي او زموږ کوشش دی چې د اختر نه مخکې موږ دلته زموږ سره په معیارو کې 3 رکشې دي او نور دوکانونه دي داسې په صدبر کلي کې 2 رکشې دي او یو 2 دوکانه دي داسې په سمرباغ کې یو 2 رکشې دي او یو 2 دوکانه دي د مختلف کټګوري چې کم د چا سره کم سړی کم کار شي کولی هغه کار په کم څیز کې تجربه وي نو په هغه ځای کې انشاءالله او تاسو به د اختر نه مخکې دغه په پروګرامونو ستاسو مخې ته راشي تاسو په معیارو کې د ارګنایزیشن رکشې مو وینئ دوکانونه مو وینئ خو چونکې مخکې موږ ځکه نه وو چې بیا خلک سفارشونه راوړي نو موږ هغه خپل ترتیب باندې کار کوو چې کم کسان هم سلیک شي هغې دپاره زموږ خپله کرایټیریا د خپل سکور دی څنګه چې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام والا پروګرام دی دغه شان موږ سکور ورکوو او سکور باندې چې څوک هم راشي که هغه زیات دی بکر دی هر څوک چې دی هغه له موږ روزګار په میرټ باندې تاسو په میرټ باندې دا اولنی سټپ دی صحیح دی زیارت خان باید دا راته ووایي چې اکثر خلک تعاون په داسې شکل باندې کوي چې هله د نغدې په شکل باندې پیسې ورکړي آیا ته د خپل روزګار ته خوشحاله یې او که نه په دې کې به مزید د بهترۍ څه سوچ فکر لرې او که نه ته اوس په دې وخت کې او کار څه کوې دا د ټول نه مخکې دا راته ووایي چې کار څه کوې زه خو دیاړي مار یم دیاړي کوم او د دې ټیم او د اجاز الرحمن دلې زه ډېره شکریا ادا کوم چې دیو زما سره تعاون وکړه او دا روزګار یې ماله روان کړه نو دیو زه ډېره شکریا ادا کوم په دې وخت کې او دغه روزګار تاسو ته مخامخ شئ او بل بچهدار او بل بچهدار یم دا راته ووایي چې دیو خو دا خبره وکړه چې یاره دا ازمایشي طور دیو له موږ دا کاروبار شروع کړی دی په دې کې چې کله تاسو مخکې ترقي وکړئ او دوی ته پته ولګي چې کم از کم یو 2 پیسې بچت کولی شئ نو آیا دا راته ووایي چې دې کاروبار له به خپله توجه ورکړې که نه انشاءالله ولې به نه ورکوو دا به انشاءالله برقرار ساتو او د څو پورې موږ وو انشاءالله دا زموږ کاروبار دی مخکې نه ما کړی دی انشاءالله دا به زه کوم چې څو پورې زه یم انشاءالله خوشحاله وته که نه ډېر خوشحاله خوشحاله وته ټیک شوي ښه ملګرو تاسو د اجاز الرحمن صاحب خبرې هم واورېدې د زیارت خان صاحب خبرې هم واورېدې د اجاز الرحمن صاحب مقصد د خبرې دا دی که دې سړي له موږ یو خوار غریب له چا له پیسې ورکو د نغدو په شکل کې نو هغه پیسې داسې چا به په خېټه باندې وخوري خو که چېرته موږ یو وړوکی شان کاروبار د هغې دپاره یا څنګه تاسو ګورئ یا ګاډۍ وله برابر کړي یا وله بل څه داسې ټوټه پوټه روزګار برابر کړي نو یو خدای چې په هغه انسان کې به خود اعتمادي راشي او کاروبار کې الله په خپل یو خیر او برکت ایښودی نو تاسو مهرباني وکړئ چې د چا سره هم تعاون کوئ د هغې د ښه روزګار دپاره تاسو کوشش وکړئ الله دې د دې د سعی او د قرباني په خپل دربار کې قبول او منظور کړي ډېره مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د الله په امان